د وخت کې فیسبوک باندې د خبر ډیر زیات وایرل دی چې ټیک ټاکر مینوخان او مشال دا د تر زامنو د غیرت په نوم باندې وشتي دي او لاش یې په لیډریډنګ هسپتال په خبر کې پروت دی. اوس دا خبر حقیقت دی یا نه د دې علم ماته نشته، خو په دې پوسټونو باندې ما چې کمنټونه ولیدل د پښتنو نو حیران پاتې شوم. یعنی پښتانه چیرې هم د چا په مرګ باندې دومره نه خوشحالېږي څومره چې د دوی په مرګ خوشحاله دي. که سړی هر څومره ګناهګار وي، ښځه هر څومره ګناهګاره وي، خلک به دومره نه خوشحالېږي چې څومره دوی په مرګ باندې خوشحاله دي. دا ولې خبر یې وجه ته معلومه ده؟ وجه دا ده چې دوی د نکاح عمره مقدسه او محترمه رشته چې د ښځه خاوند او مقدسونه محترمه رشته ده هغه د پیسو لپاره استعمال شروع کړی دي، د لایک او د ویوز لپاره شروع کړی دي، یو بل باندې ځان مشوري او هغه الفاظ استعمالوي چې ته په فیملی سره نشي اورېدی، ته مور او پلار سره نشي اورېدی. د اخلاقیات او جنازې چې کوم دي مکمل اوخ کې ده د دې په وجه باندې پښتانه نن دوی د مرګ په پوسټ باندې دومره خوشاله اظهار کوي. جریدا دوانه ژوندۍ وي نو لاړ شي پر فیسبوک پر خپل پوسټونه دي د خلکو د کمنټونو وګوري چې آیا پښتانه تاسو نه ولې دومره نفرت کوي.